नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति वर्रहमानिर रहीम वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. دماغ گرانو قدر منو سپینگیرو کلمگو مشانو زوانانو کشانو دی اللہ دی محبوب آل منن کو السلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دماغ قدر منو زد تاسو ډیره شکریا ادا کوم تاسو چې موږ کوم عزت راکړه په دې آزمایش په دې امتحان په وخت دې اجر تاسو له الله پاک پروسه محشر کې درکړه. دماورونو زپرون علیزو کیوں کچا پخ کیوں بیا اورنا میکائل روڈ سره د دفتر لڅ مشان سره اورتلنو ایم ډبلیو ایم راجا صاحب اونور د مشانو سره چې کسانې ټکلیو هغه سره میټینګ او ترتیب جوړېدنو په ویډیو کال باندې نو سیګنل کلیر وینا اول خو زه میکائیل بھائی تانه ته مرګرنا معذرت کوم خو الحمدلله ا ویډیو ټول پاکستان کې پلاو شوی دا. اوس د ما قدر منو د الیکشن څه مقصد دا د ای مسلمان دے پارا آتیو اللہ و آتیو رسول دے اللہ و دے اللہ محبوب اطاعت او دے شیر خدا او دے فلسفہ حسین او آل بیت بری ایمان چی چاہمی اغلا دے پوئے دے ضروری دا نہ پوئی تبعی دا اور اللہ پوئے ویر کڑا تا قیامت پرې وو سر خروي انور د پاتې شو رسوا او ذلیل او خوار شو. ورونه د الیکشن د لپاره نه چې ایم ان ای ایم پی ای چولا نالا ګیس اما تړه کچري یو لور او یو زوی په کور کې پیدا وشي هغه توکل باندې ژوند تیری مور پلار نه ژمې ګوري نه اوړې ګوري خپل وکي وي بچو غیرت عزت صحت ایمان بنیاد لشپاورس فکرمند اندازې د قوم مشر هغه بنیاد دنیا او دا رتبه مال نوي هغه مقصد سوچ وي لکه کوم سوچ حضرت امام حسین خپل زی داسې قائم دائم ودرول چې دنیا یهود و نصرای مني یهود و نصرای مني هندوان مني سیکان مني داسې حسین په لیارې وچلېږه چې دښمن هم دې ته سلوټ وکړي. ورونو یزید سره خوار څه وکړه ابو جهل سره قارون سره فرعون سره امان سره شمر سره خوار څه قدام و رتبام و مانم و نمام و جمام و صدا موسی علیہ السلام صدا ابراہیم علیہ السلام صدا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدا شیر خدا صدا آل بیت. اب یہ یزید دربار کی
حضرت بیبی زینب زلا خطبه ورکوله که نن زه ظالم سره ودرېږم دا خو یزیدیت ده. ظالم څوک ده چې تا په زور په پیسو په عدې په لالچ په دوکې د ځان سره مینوي. واورونو ما اوس خبره کوله که مسلمان له پته ولګېده چې 10 محرم نه تر دې یزید په دربار کې حضرت بیبي زینب چې کومه خطبه ده که د الله د محبوب آل د قربانۍ نه امت خبر شي اما پر رب چې شیعه او سني دیوبندي بریلوي به ختم شي. نن کلمې په نامې جوړ ملک قرآن نه لري ساتلی. سوچ وکړئ وکیل صاحب فرافر عدالت کې قانون دفعې بیانوي خو د ما قدرمنو چې څه مشر تاله وښیي کور پلار مور بچي څرنګه تربیت وکړي بچي هماغه جوړېږي. که چېرته غواړو چې ما او تا راتللی نسل په شریعت وچلېږي بیا به ظالم نه ودارېږي او ایمان نه خرڅوي په پیسو باندې په غلا دې نه وکړي حرام وخوري ایکونډو رنډو مال وخوري په کافر دې خرڅ کړي او ته یې چې ډېر غیرتمند سړی ده. دا الیکشن نه ده دا یو پیرې بیا کربلا میدان تیار ده ښځه مسلمانان دې ته ګوري مرانې خورانې ګوري هغه عمران خان سره څه تعلق ده فلسطین عمران خان سره څه تعلق ده مصر څه تعلق ده شام څه تعلق ده آیي چې عمران خان الله دې مو आवाज جوړ کړ आवाज یې بند کړ. ورونو په دا غټو غټو پوسټرو بینانو لاړ نه شو دا غټو غټو ګاډو کې راځي غر بر یو خلا بل خلا پیسې دا به زته آ به زته دا ونیسه آ وکړه سوچو کو کړه لږ سوچو کو دا مغا دور لکی سالاړه چې چا یقین الله علی رسول باندې اچھا ایمان و یقین پال بیتی سر نٹٹئی سر کٹئی خب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنی تو خبر نکئی دماغ قدر بنو ماتا سولدہ ریکویسٹ تھا نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد شہریار افریدی زندہ باد. کچو خاندی و دخاندی کچا ټوکی کوندی و دکی ډیرو خلکو خندل ډیرو ټوکی کول نسلونه تر نسلونه تباه و برباد شو. ماله څه فایده ماله به څوره پیسو او دو رتبو آفرونه شوي دي زه حرام یم پردي حق مور سره زنایه یم ځکه د سخت الفاظ استعمالوم چې د حرم خرو نه پته ولګي چې قبر کې برانه پوښتنه کېږي او الله محبوب شفاعت د آل بیت په لیارې چلېدل دې لپاره ورونو حق سره برکتیا کول. زه ډېرې خبرې نه کوم ښه پوه یم د جعلي نظام کې په خره به ناست پچې به کوي او پیسې به ترې جوړېږي ما سیستم روان ده په پیسو دې خلي دا رایې دی ایمان سودې دې کوي که نن چېرته پاکستان بیا ولسونو له لاړو
بیا دا ونه آیو زه کله کله سوچ کوم چې حضرت امام حسین چې کله کوفې والا خلق لیدلي وي او د هغو پیسې لیدلي وي هغه به څه سوچ کړی وي هغه باندې به څه تیر وي چې کله 10 محرم نه بعد په د دشتو کې د الله د محبوب آل سره چې څه شوي هغه رب اسمانونه ځمکو باندې به څه تیر وي هغه ټایم خو مسلمانو که نه د دین ټیکهدارانو اوس هم دین ټیکهداران ډېر دي ته یې ویلې قرآن نه لرې کړي ته یې ویلې د الله محبوب د محبوب آل نه لرې کړي څوک دې پوښتنه کوي پر چنار کې چا आवाज روي چت شو څوک دې پوښتنه کوي څوک دې تا استعمال کوي خیال وکړو چې په د نارو لاړ نه شو ایران او سعودي جنگ له تیار خدای مکه خان ته وایي ورونه یو نن ایران او سعودي موټی شول ځکه عمران خان دښمن نه کنه اور 40 چا پیژنده پاکستان سوای هغه چې اهل بیت سره مینه کوي الله لاړ شه منډه سہولیات وګوره پښتنه وکړه هزارې مظلومان ویزر علاوه ته یې چې زه درته به نه برسي بل یې چې زه برسم نه برسي لاشونه پراته یې شریار راوړو کور جل سپکوي څوک را پرې ټوکې کوي څوک را ته زیاړې کوي دا یوه خبره ته کوم سر مې نه دی ټیټ کړی ته مې نه یې خرڅ کړی تا مال مې نه ده خوړلی ظالمانو سره نرک په نره ولاړ یم سر به بیه کوم ایمان زنده‌باد PTI زنده‌باد شهریار افریدی زنده‌باد پاتې شو جنگ یو جنگ واقعیت ته سنوم بیا به جسد کافر سور کافر اخکم لګ ډېر څه غیرت حیا وه حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایي حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ 70,000 فوج ولاړ ده اسلحه توره وسان ځوانان جنگجو تیرانداز هر قسم ماهر اختم فوج چې زه دا بیا زره خلکو مقابله به بیله کوم او ته فرمایي چې دلیل ته به بیله 70,000 فوج سره څرنګه مقابله دلیل چې الله او د الله محبوب یې چې څوک لا اله الا الله محمد رسول الله باندې ایمان لري هغه ژوندي دي چې څوک انکاري دي دا مړه دي زه به دوی مقابله کوم 14 کسانو 70,000 فوج له شکست ورکړو او د کافر سپاه سالار چې کله حضرت خالد بن ولید راغله ته فرمایي ولې د فلمونو کې ډرامو کې کتاب کې دا کیسې نشته هر یوه خبره عام خلکو نه لري خو تحقیق وکړي بیا شته که نه چې خلکو له دا ټول واقعیات پته وي بیا به ایمان خرڅولی بیا به د منافقینو سره ملاوي دی دوله به یې ووټ ورکړه دا به یې نږدې هم نه پرېښولی نو دماغ قدرمنو سپاه سالار د کافر فوج ورته یایي چې ویلې شکست له راغلی چې دا مقابله دې کوم چې څه واپس لاړ شه عرب مور به ماله پیغور کوي چې تا معصوم نهتو باندې توره ویچته کړه خپل فوج سره راشه ورونو دو وایي چې عمران خان نه نکو عمران خان یې ټیک ده دو وایي چې بیټ ته واخلو بیټ یې واخله
दो पकड़ दकड़ प्रोग्राम होने लगा मुना पर कोई बात नहीं, उस दिमाग के दर बनो। अल्लाह सरेंगे मदद करे हो दिखाना कभी अब अभी पसंद खड़े हो कि नहीं खड़े, दिमाग के दर बनो। ये तो वह गुमान के नश्ता इंशाअल्लाह दागो पे ओ दागोतल रब्बिल जलाल व फजल सरा दोला मुद्दासी शिकस्त वर कई ची नस्ल में आसती इंशाअल्लाह इमा ईमान दा वेले उनो कि बेला में वो हक हुई हज़रत इमाम हुसैन यही कौल मुबारक था कि कल हक ला उधरी वो बेला पाती की हो हक ना को सच नशी रुका नन्मू मातम को सदकात खैरात को ज़ियारतुन लचू ओ बियाज हराम ओ बल सही सर ईमान खर्चवानो खबरी कवा दखजा او 50 اسلامي ملکونه چپ साउथ अफ्रीका आवे तो आवाज ही चती सोच वको मुस्तकबिल देता सुना रतले नस्ल देता सुना कचेता सोचदार है कि कुफे खलकूली वैसे या इमाम से मु कारोबार निश्ता मु रोजगार निश्ता मु वसाइल निश्ता नो बियाब तारीख से मिले जाने सरान 72 मुख्तलिफ रिवायात की 73 बास की 72 चलो तो हुई चित्त मुकाबला मासर दावा मुहर्रम पुष्पी तासुलार शो ऐसे मुमोर प्लार पता बनी कुर्बान वेले विलाडू चले सानुना कुर्बान हुई मुस्लिम बिना कील बचो वापस के तो हुई चाहे शहीद करा पुकारदा चिमाला चोगुई चिकसेईला छे पूरे एता कसाने मुड़पड़ू ओते वापस या इचना सम चा सरसम खजो बचो सरसम इज्जत सरसम सुर दुखमनम बखजे गुजारने की सुर दुखमनम खजल अलियार में की द फलसफा हुसैन माओ ताले प्रिखे अल्लाह बदना पुख्तना कही याद सतो इमा पर रब कसम दोरासान अनला दोरासान अल्लाह बदे आजमाई सोच मुखबल्ला सोशल मीडिया दौर दा ईरान सरां दे वजंग वाले अफगानिस्तान सर दे हालात खराब हिंदुस्तान सर दे हालात खराब पूरी दुनिया सर खराब अमेरिका मुर्दाबाद ब्रेक अमेरिका में दुश्मन नजर वसे पुबेली چې کور سره د دښمن نه کنه طالع د غټ دښمن ضرورت نشته एक کونډه حق څوک خوري یتیم حق څوک خوري یو درسي هندوستان درسي خپل خوري کنه زه چې ټیک شم ما سپیلم څوک نشي لیدلای چې زه ټیک شم اخر کې ما مال اجازه نه راکړي خو چې زړه خبره مخکې ونه کوم ما ضمیر ما ملامتوي ورونو سوال دې تکو ما دې پارانا وداني آیا چې الله کې چې د عمران خان او د مجاهدین د الله او د الله رسول د دین لپاره د جماعت د مدرسې د امام بارگاه د خانقاه لپاره د مورانو خورانو سپینګیرو د راتللی نسل لپاره خیر ذریعہ نه وي یا الله ته مکله جوړ ما خدا ایمان ده اقتدار پسې لیوانیان نه یو کنه عمران خان به اوس ډیر څه کړي وي امریکای سره به مخړې وته دوله به ویل چې بس تاو ده ما ورونو
په کور باندې اور تېرېږي چې عقله وداري او الله به دې سر خورو کوي چې کله یقین دی الله نه آخر ژوند د تاسو عقیده د تاسو راتللی نسل د تاسو کلی وطن د تاسو مستقبل د تاسو زه دلته راغلم دا مې نه دي لیدلي چې زرګونه خلک وي خلک راته راجمع راغلم ما یو ملت ما سره د سپینې تڼۍ نه ونیسه کاله باغ اټک نه ونیسه هنګو نوخار نه ونیسه ورکزۍ دوره غټه علاقه ده خو یاد ساتو نن د دې تاریخ یاد ساتو د ټایم د ټول چې یو شي که نه ټولې پیسې راوباسي اندو په ګاډو کې اندو خوراکي به کوي اندو نه به پیسې خري او ټپه به انشاءالله په بوتل په ګوبي په پتنګړ او په ریکټ لګوي تاسې ګورو انشاءالله الله مو ایمان له سلامت لره ملک صاحب تا تکلیف وکړ په دې عمر کې 2002 نه ما تاسو سره تعلق ده د کلي سره مې تعلق ده زه آخر کې یوه خبره کوم چې الله مو اتفاق و اتحاد نصیب کا الله مو بېزته مه کا الله مو ایمان سلامت لره یا الله په ایمان مو داسې کوز کړي چې څرنګه د اهل بیت کوز کړي وي الله یا الله چاله مو سر ټیټي مه کړي او آخر کې امین داسې وایو چې یا الله د حضرت امام مهدي علیه السلام یا الله د مو راتللی نسل د هغه فوج کې ایمان او حق دپاره د دجال خلاف استعمال کړي الله نعره تکبیر الله اکبر ایمان سلامت لره الله مو شاد و آباد لره والسلام